نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. دوستانو، یو طالب العلم دی، یو سټوډنټ دی یا د مدرسې طالب دی. هغه وایي چې د 5مې درجې پورې ما علم کړی، خو بیا هم زما ذهن کې څه اشکالات او انسان د دهریتوب طرف ته تللی، خو بیا ورسره موږ څه مکالمه وکړه انشاءالله هغه تاسو ته موږ شیر کوو. تاسو یې واورئ. جزاک الله. ستاسو علم کې به هم څه اضافه وشي. مولوي صاحب، ما ته ډېره خوشحالي وشوه چې ما ته داسې یو دې موضوع متعلق او داسې غټ علم دی ورسره ما ته داسې یو مفتي صاحب میلاو شو. تاسو ته پته زما ابتدا کې لکه ډېر زیات خواهش و چې زه د خپلې مسلې چې دی زه وچلم. هدایت الله صاحب مولانا صاحب تاسو ته ویلي مې ما 5 درجې علم کړلی په دارالعلوم کې، که نه چې د هغې نه بعد بیا ما دا سټډي شروع کړه. نو تاسو ته پته سړی خپل دین یا خپل عقیده تذبذب چې پکې راځي یا هغه پرېږدي او بل طرف ته ځي که نه، نو دا ډېر انتهایي ګران کار دی مفتي صاحب. لکه ما ټول وخت په دې مدارسو او دې علماو سره اوسېدی، لکه زما عقیده ډېره برابر وه پخه وه. ابتدا کې ما ته دا مسلې مخې ته راغلې، نو بیا ما دا شروع کړو چې د خپلو علماو او خپلو استادانو ما تپوسونه کول چې ما داسې تپوسونه کول. نو څو استادانو خو ما ته چې به یې ولیدم نو داخلي به یې راته وي که نه چې داسې، خو مسلې داسې وي چې هغه بیا هغو سره ما پکې ډسکس کړې ډېرې، خو سمه ځای نه کوله. هغو لکه دغه د ما سره هغه غمخواري او دغه چې و نو هغه نه و. دې وجې نه ډېرې مسلې رالې زما ته چې دی او خپې ما هم کړل د مدرسې نه چې لکه داسې یو مدرسه اخرنۍ درجه ما دلته ویل چې لکه دې د مدرسې نه لاړ شي. مولوي صاحب زه به دومره ووایم تاسو ته چې زما خپله عقیده د جهریت عقیده نه ده. زما دا عقیده ده چې داسې یو هستي داسې یو ذات چې دی چې هغه درسه پیدا کړلی، خو زه به دومره ووایم چې هغه ذات یا هغه هستي کومه یوه ده. صحیح ده. خو مسلمانان هغوی ته الله وایي، صحیح ده. بایبل کې ورته مطلب چې دی هغه جیزس وایي یا د جیزس فادر چې دی که نور مختلف نومونه ورته عیسی علیه السلام ته الله زوی ګڼي ورته مختلف. د دې نه علاوه 4 نور مذهبونه که نه، او دا ټول مذهبونه تقریبا چې خدایان راجمع کړي نو 10,000 کارډ جوړي. نو زما چې دا عقیده ده په خپله لکه زه یم چې داسې وجود داسې یو ذات چې دی چې هغه د هغه د دې نه شاته هر څه دا پیدا کړي، خو هغې ته د انسان عقل نه رسي. پرېږده. او دغه شانتې انسان ته پته نشته چې هغه څوک دی، ځکه په دنیا کې ما تاسو ته وویل 4 مذاهب دي که نه. نو کوم مذهب حق دی؟ هر یو وایي چې زموږ مذهب حق دی. په دې پته به هله لګي که نه مولوي صاحب چې لکه انسان دی په یو جدا سوسایټي، لکه اوس بالفرض زه واخلم که زه په عیسایانو په سوسایټي کې پیدا شوی یم، لکه مثال به ځوانه په امریکا کې، نو زه به نن مکمل کرسچن وم، ځکه ما به خپل عیسایت باندې منو. او د دنیا 32% خلک چې د عیسایانو دي که نه، تاسو ته پته ده زما نه زیات علم وي تاسو ته دربار کې. نو دا په یو سوسایټي باندې هم زه یم چې ډیپینډ کوي لکه ته په کومه معاشره کې لوی شې. که زه د هندویزم په معاشره کې باندې زه به هلته مکمل هندو وم که نه. نو هسې دا خبرې ما تاسو سره بریفلي مختصراً ځکه شیر کړي خپل دا خبرې چې کومه تحریت عقیده ده زما هغه پخپله نشته که نه. دغه ده زما عقیده. نو انشاءالله نور هم دا ډېر اوږد موضوع ده او ډېره مفصلې خبرې دي که نه. مفتي صاحب تاسو په دې باره کې زما ډېر زیات علم او ما ته خوشحالي وشوه چې زه به خپلې مسلې انشاءالله ستاسو نه وخت په وخت چې دی هغه حل کوم، او زما لپاره دعاګانې کوئ. ما لکه زه به تاسو انشاءالله مخکې وخت سره به بیا خبرې تاسو ته مکمل زه کوم او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي او په عمر کې د الله برکت واچوي. زه به عظیم خدمت تاسو کوم. ډېره مننه مفتي صاحب. کار دی چې علماء کرام دا ختم کړي، خو دې سیس ته زمونږ اصل کې توجه نه ده شوې. اوس الحمدلله علماء کرام په دې باندې کار کوي. ګوره د هر یو فیلډ خپل علماء کرام دي، په دې فیلډ کې ماهرین دي. ډېر تکړه سړی وي خو هغه به مناظره نشي کولی. مناظرین چې د خپل یو انداز وي، خپل ترتیب وي، خپل استدلال وي. ستا د خبرې سره زه اتفاق په دې کوم چې ډېر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل عقیدې په باره کې په شک کې دي، خو د چا نه داسې د زړه اظهار نشي کولی. کوي خو خلک په ډایرکټ د کفر فتوا لګوي. حالانکې موږ په دې خپله مقاله کې دا لیکلي دي چې سړي باندې د دهریت او د کفر فتوې لګولو په ځای باندې د هغه اصلاح وکړه، چې د هغه اصلاح وشي. د هغه ذهن کې چې کوم سوال دی هغه سوال ورته حل کړه، او هغه سوال ورته د اسلام د اصول مطابق حل کړه. د اسلام الحمدلله دا اصول چې دی الله دا دین موږ له مکمل لا کړی. ګوره تاسو ویل کنه نور مذاهب هم دي، خو نور مذاهب مکمل نه دي. نه پکې د ژوند د انفرادي ژوند تیرولو اصول شته، نه پکې د اجتماعي شته. لکه 10,000 نه زیات مذاهب موجود دي، خو لیکن تاسو وګورئ په مقدس ځمکه د ژوند تیرولو اصول او کامل دین لکه د طاهري په خپل کتاب کې لیکلي دي. یو شاګرد ته تاسو کړی ما چې په مخ کې هر یو عمل کوم ما به بسم الله ویل کلمه به ویل، اوس وې زه ما خدای پرې اوس وې زه په څه معنی دا کارونه شروع کوم. نو د دې تحریف سره دې خبرو جواب نشي. لکه اسلام چې تاسو مکمل تعلیمات درکې د نور مذاهب کې په نسبت ځکه اسلام دین کامل دی. الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت کړی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین. الله رب العزت دین ما تاسو مکمل درکړی دی. الحمدلله دین اسلام چې دا مکمل دی. ګوره تاسو دا ویل کنه چې زه داسې هستي بنم چې د هر څه پیدا کړی. دا هستي بیا کومه د 10,000 مذاهب دي، څوک ګاډ وایي څوک بګوان وایي. نو د الله رب العزت ثبوت چې دی د عقلي طور هم کېږي. موږ ته الله رب العزت عقل نه کړی دی. ګوره الله رب العزت قرآن کریم کې عقلي مثالونه بیان کړي دي. لو کان فیهما آلهة الا الله ولا فسادتا، که چېرته په دې ځمکه او اسمانونو کې 2 خدایان وي نو څه به بیا به فساد راتلی. مطلب ګوره د ځمکه 2 قسمه گردش کوي، یو خپل محور کې گردش کوي، یو پر مثال په خپل مدار کې گردش کوي. د ځمکه چې 18 کیلومتر سفر وکړي نو دا 2.8 ملي متر د خپل رفتار نه خوا کېږي. اوس که چېرته خدایان ډېر وي نو یو به ویل چې زه خوا کوم، بل به وایي زه دې خوا کوم، بل به ویل نو ځمکه کې به فساد راتلی. لکه دا ټوله دنیا ګوره زمونږ د نظام شمسي مرکز چې دی، موږ چې کوم ملکي وی زمونږ چې کومه
کهکشان د ملکی وې د دې مرکز چې زموږ نظام شمسي دی نو د نه سیاري خپل د کشش شکل په وجه باندې کنټرول کړی دي اوس که چرته خدایان ډیر وي نو آیا یو به ویل چې کشش شکل لک پکار دی بل به ډیر پکار دی بل به مخلوقات بداسي وي مخلوقاتو کې به کوم غد چا خدای بندگان کوم به چا وي نه الله رب العزت یو پکار دی دا شان ته کې چې یو ما په دې زتا ته چې الله بیا ما چې کوم اخلي دلایل به دې باندې بیان کړی دي چې الله یو دی په دې که چرته خدایان ډیر غني نو بیا به د سکیږي چې ګوره واجب الوجود یو پکار دی ونه شي کېدل ځکه بیا تضاد راځي بیا په دې کې سره راځي تضاد په دې کې راځي بیا په دې کې برز مثال یا به دا دوه د یو بل سره برابر وي که برابر شي بیا هم خدای نشو لیسه کمیس هي شیون الله رب العزت داسې ذات دی چې لیسه کمیس هي شیون د پشان هیڅ هم نشي کېدل کته چې دا د پشان بل خدای په میدا بل د پشان په درجه کې برابر شون بیا خدای پاتې نشو دا شان د کې کبه چې په درجه کې برابر نه دي نو بیا خدای نه دي دا شان د کې یو به مضبوط وي بل به کمزور وي نو چې کم مضبوط وي ابا خدای وي چې کم مضبوط نه وي ابا خدای نه وي نو دا چې دا ټول خبري عقلي تور محال دی رب یو پکار دی الله رب العزت یو دی چې واجب الوجود دی او د هغه وجود چې دی واجب الوجود دی او دا نور چې څونه دي دا ممکنات دي البته دا د خلکو ورته جوړ کړی دي لکه قران کریم کې الله رب العزت وضاحت کړی دی دا څومره خلک چې د غیر الله نه بل چاته سجده کوي دوی وسوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى موږ د دې بوتانو عبادت د لپاره کوو چې موږ خپل رب ته ځان نږدې کوو دا شان د کې ګوره د مشرکانو نه چې نبی له سلام ته پوښتنه کوي چې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د ځمکې اسمانونو دوی ټول سوي مشرکانو چې الله پیدا کړی نو الله چې دا یو دی او دا دوه کې دی په دې نشي کشي نو بیا په دې کائنات کې به فساد وي د کائنات کې چې کوم یو تاسو ګور الحمدلله تعالی یافته انسان ته پته په دې کائنات کې پر مثال یو نظام موجود دی په دې کې یو سکند مخکې والي رسواله نشي کېدل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا ان زالتا ان امسكهما من بعد انه كان عليما غفورا الله رب العزت د ځمکې اسمانونو د هر څه کنټرول کړی یو سکند پر اخو دی چې والله ختم دا هر څه به ختم شي بل تاسو دا سوال مو کنه چې کچرته ز پیسې نه پیدا بیا بل مذهب ما با فالو کوله بالکل تا با فالو کوله خو تا کې بیا الله استعداد د اسلام پیدا کړو فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله رب العزت موږ په فطرت د اسلام پیدا کړی به دلته اعتراض راځي کو په فطرت د اسلام کې ونه د باز خلک به کافر ولیدي نو به دلته فطرت مراد استعداد اسلام دی په هر یو انسان کې الله رب العزت استعداد د اسلام دا کړی دی ګوره د انسان یو ماشين چې دغه ولا جوړ کی کپنه والا یو موټر کار چې جوړ شغور سره خپل دغه لګي کتاب را لګي دغه اصول مطابق پیدا کړي تک شانته کې الله رب العزت چې د دنیا ته موږ را لګلیو نو د لپاره وخت په وخت باندې انبیاء کرام را لګلیو د هدایت لپاره چې دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شو په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام باندې دا سلسله تمام شو اوس الله رب العزت موږ په دې خسته دین کې پیدا کړیو الله رب العزت په نسبت ان الدين عند الله الاسلام الله رب العزت موږ له دین د اسلام راکړي و مې يبتغي غیر الاسلام دينا فلا يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين کڅوګ د اسلام نه علاوه په بل دین باندې عمل کوي البته چې په بل دین کې نو تا الله رب العزت عقل درکړي دی امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک راضي چې تاسو کوئی کچا دعوت نه رسیدلې وکړه چې دعوت نه رسیدلې وای دا به در په خدای تاسو کوي وای دا الله رب العزت د عقل په اړه کې تاسو ګوره د عقل بهترین دولت ته چې الله مونږ ترکړي ګوره د حیواناتو کې پر مثال ګوره د می غټ سر دې غټه چې په دغه خبرې کولې شو نه په شرط نظام د انسانانو خلاصول شي موږ الله رب العزت عقل ونده کې داسې بهترین نعمت راکړي دي موږ د عقل په وجه باندې خپل ځان پیژو د جواهرلال نهرو ډېر کامیاب دغه تیر شوی د هندستان وزیر اعظم شو هغه ویلي ماته د خپل ژوند مقصد نه معلوم پکار دي چې هر انسان د خپل ژوند مقصد معلوم کړي مړ چې د یو موبایل مقصد څه دی د یو لپټاپ مقصد څه دی دومره غټ حضرت انسان مقصد نشته دا مقصد به ته ګوري ته به معاشري ته ګوري ته به ژوند ته ګوري ته به لکه الحمدلله په دنیا کې په تیزی سره چې کوم خوريدونکو مذهب د دین اسلام دی ولې خلک مطالعه کوي خلک سوچ کوي فکر کوي نو د دې وجه نه انسان د الله رب العزت عقل ورکړي د عقل مبارک به تاسو کوي او چې د فساد برابر په ځمکه کې قرآن انټو بدلی کې پېښ نو دا نور مذاهب چې کنه مفتسب تو یو سپریم ګارد مني سپریم ګارد مطلب دا چې یو ګارد چې هغه په ټول باندې چوت دی او دا نور ټول دانه لاندې کار کوي کنه خو د دې ايډیا چې دا هغه په مختلف مذهبونو کې مختلف دي زموږ په اسلام کې وزنه مکمل لکه دا الله کوم ذات چې هغه ټول باندې چوت دی صحیح ده د دې نه علاوه چې فرشتي چې کوم دي چې مطلب د میکائیل علیه السلام رزق راوړي اسرائیل علیه السلام چې دا روحونه اخلي کنه چې او جبرائیل علیه السلام الله کوم پیغام دی بیا وترو دا شانتي به هر کار باندې فرشتي چې هغه مطلب الله مقابل دي هر کار نو د الله لاندې د شانتي مختلفو موږ د فرشتي او انجلز باندې هغه کار کوي نو په نور مذهبونو کې څو تاسو به تاسو د انشانت روم مثال کوم زیوس او کنه ګارد اف دغه چې به ګارد اف تندر به زیوس دا ټول نه پاورفل ګارد دی دا نو ټول سم ګارد چې د لاندې به کار کوي او هم د پیدا کوي کنه په روم کما میتالوجي د فلسفه باندې کوم دغه خبرې دغه شان په انډین واخلن په کې چې دا کوم لوی کوم دی چې د هغه موجوده خپل نوم دی نو ټول لاندې دغه کار کوي کنه نو تمام مذاهب ولدا خبره مني چې لکه داسې سپریم ګارد چې دغه لاندې نور کار کوي کنه دا څنګه چې دا سره یو ځای دی او استاد خبره په قوت کې یو شان نه بیا ډېر مسایل لاغلي نو هم دغه ایډیالوژي او هم دغه نظریه چې دا هغه په اسلام کې کوم وګورو هغه په دې الفاظ سره نه چې الله چې لاندې هغه فرشتي دي او فرشتي په هر کار باندې مسلط دي کنه نو فرشتي دا خو یو قسم لکه تو الله ولا خپل خدای طاقتونه ورکړي چې هغه ټول لغه د چې رزق رسي یا د هر باران سره چې مقصد دی او د فرشته راوځي کنه تر دې پورې چې انسان چې کوم دغه چې مطلب کم پروټیکشن چې کیږي په دې باندې فرشتي چې د مسلط دي نو دغه شانتي په نور مذاهب کې دا خبره چې داسې سپریم ګارد دی دغه لاندې کار کوي او په اسلام کې دا خبره کنه نو ځم چې مذاهب په فرق سره لګا
ټول نه دا خو ابتدایي خبرې شوې ان شاء الله افطاري نه بعد به زه مسله زما هغه شروع په باغ ان شاء الله بیا تاسو ما پوه کړئ او افطاري وسو شي کنه مفتي سي موږ شیر کوو نور یو تاسو وکړئ چې د خپل اواز شکه وي تاسو معلوم وي البته ته زما اواز شیر کولای شي کوم مرګري وي انو عبادتونه کوي څوک د مختلفو عقیدې او نظریې لري نو دا خو د دې بالکل تاسو د کلیپ باور یو تاسو دا ویل چې د نور مذاهبو کې هم د سپریم ګارد تصور موجود دی او دا غینه لاندې چې کوم د نور دوی د بوتانو عبادتونه کوي څوک د مختلفو عقیدې او نظریې لري نو دا خو د دې وضاحت ته بل کلیپ هم او بالکل سره خبرې سره هم ځای اتفاق کوم ځینې چې تاسو شي چې تاسو د دوی عبادت ولې کوئ تاسو د بوتانو عبادت ولې کوئ نو دوی سوي معنا عبودهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی عبادت د لپاره کوو چې موږ خدای سره شي سورۃ زمر آیت نمبر 3 کې الله رب العزت وضاحت کړي تاسو کله د مشرکانو ته پوښتنه کوي چې تاسو د دې بوتانو عبادت ولې کوئ معنا عبودهم نو دوی سوي الا ليقربونا الى الله زلفا چې موږ الله ته ورسېږي لکه تاسو ته د هندوانو مذهب باره کې سره وضاحت کوم هندوان چې دا د حمد او تسلیث قائل دي لکه دا دوی چې درې خدایان دي نعوذ بالله برهما وشنو او دریم نمبر شیو د هندوانو په نسبت برهما چې د خالق دی او وشنو چې دی دا چې د ربوبیت فریضه ادا کوي یعنی پالون کې دی او شیو چې دی نو دا د مرګ خدای دی دا څنګه کې نو دوی چې دا درې هستیان دي نو ته دوی هم شرک کوي کته سورا شي دغه راشي پر مثال عیسایت او يهودیت راشي نو د يهودانو په اړه کې هم دغه عقیده د شرک موجود ده وقالت اليهود عزير ابن الله دوی وایي چې عزير علیه السلام د خدای زوی دی دغه څنګه کې وقالت النصارى المسيح ابن الله په دنیا کې غټ مذهب اسلام د يهودیت د اسلامي مذهب دی دغه څنګه کې هندویزم دی نو سوا د اسلام نه خو ټول د شرک تصور موجود دی الله رب العزت مبارک په تاسو د ملائکه خبرو کوي بالکل ملائکه چې دا مخلوق دي زموږ څخه خبره چې دا په خالق کې روانه ده ځکه موږ مخلوق منو لکه ملائکه چې دا نوراني مخلوق دي او دغه څنګه کې د نور مذاهب کې هم مني او زمونږ د دې مذاهب سره اختلاف جدا دی او د دهریانو سره زموږ مذاهب اختلاف موجود دي د دهریانو سره چې کله من خبره کوو نو د مطلق مذهب خبره کوو چې موږ چې الله موجود دی بیا چې کله مذاهب کې موږ راشو نو موږ وایو چې تاسو دا کوم تصور د شرک کوي تاسو چې کوم تصور د پر مثال د غلط عقیده کوي غلط رواجونو لکه د مهابارت خپل د نظریه ده او په 5 د شپږم نمبر باب کې لیکلي چې سلورو دا یو دغه راجکماري و دغه سلور خوندانو یو چې نه سلور رونو ځاله باندې کړی اوس دا ډېر مذاهب کې دا چې استحاله کې د عقل او د نقل باندې خلاف دي د نقل نسینه خلاف دي ځکه چې دا د فطرت د اسلام نام خلاف دي فطرت د انسان نام خلاف دي چې یو خدای د 5 شپږ سړو په شریکه باندې خزي او نن سبا ساينس هم دا وایي چې د کمی زنانه رحم کې د ډیرو خزو ډي ان اي پرته نو یا زنانه تم نقصان نشي او هغه ماشوم تم نقصان نشي لکه دا یورپ والا یو دغه ساينسدان دی رابرټ ګیلن په نوم باندې هغه په دې وجه مسلمان شو هغه ویل ما د جنیاتو په اړه کې تحقیق ډیر غټ پروفیسور هغه ویل ما د مسلمانانو د زنانو رحم چوکتو ما چې تاسو هغه کې وي د یو سړی دغه پرته و ډي ان اي پرته او کله چې د نور غیر مذهب مې وکتل وي دا هغه ډیر زیات بپکیو وي زما خپل درې زامنو وي ما چې کله وي وکتل درې ونه ډي ان اي ماټس کوي هغه توځه بل چا دغه پیدا شي نو نو یو زمانه پیدا شي هغه توبه وي صلی الله علیه مسلمان شو هغه پاک مذهب اسلام دی یو د مذهب خبره ده یو د خدای خبره ده موږ چې کله خبره کوو د خدای خبره چې کوو بیا خدای شته کنه شته دا خبره کوو چې مذهب کې راشي نو بیا مذهب اسلام ولي دا اهم دی او اسلام موږ ولي قبول کړی دی او اسلام ولي حق او سچ مذهب دی به دا جدا موضوع ده تاسو ته د کلیپ کې څو خبرې کړې تاسو ویل چې عقل ته د کوم څه اعتماد ورکړي هغه مني لکه دا عقل نه دی مطلب دا چې یو بل هغه په ټول باندې هم چې مفتي صاحب خبره بالکل صحیح ده کنه چې لکه دا خو عقل مني چې یو پکار دی او تاسو دا بیا دلیل پېښ کو چې ډېر فساد براغلی او بس مګ قرآن ته دلیل پېښ کو نو دا نو مذاهب چې کنه مفتي صاحب ته یو سپریم ګارد مني سپریم ګارد مطلب دا چې یو ګارد هغه په ټول باندې چوت دی او دا نو ټول دانه لاندې کار کوي کنه خو د دې او دا عقل داسې شی دی چې ته د کوم څیز اعتماد ورکړه مطلب د کوم څیز خبره چې ته بار وکړه دا داسې شی دی بیا خبره مني ٹھیک ده اوس به تاسو مثال لاسه کوم په اروپا کې دلته زما مور بازي روانه ما یو خاص نوم سوي چې شګه بل راځي کنه دا زموږ په دې د اکسو وته نو زما ته یقینا اسمه چې دا شی موجود دی تاسو ورته په ځین کې مشه کوم جوړ شو چې تاسو ورشي او ورته وخت یو ته د وینې کو نه کنه نو اخل کې داسې څه او بل په سوسايټي په معاشره کې د 30 کارو باسي د 40 کارو باسي سي او دا په طرز ژوندۍ دا طریقه دا خبري هر څه چې دا ستاسو کې مسلسل 30 40 سال نو عقل جذب بیا دا نه شي راوته بس یو کس ته د هندویزم مسله خبرې کې زیاده مذهب خبرې وته کې نو دا دومره راسي چې دا به ځکه چې هغه ته بیا د عقل مطابق کوي ٹھیک ده کوم خبرې ته نه دي شوې کوم سورس نه لري ساتل شوې دي نو هغه خبرې سي هغه ته بیا د عقل خلاف کوي لکه د دینه مخکې په قدیم روم قدیم یونان کې چې
اسلام راتلو مخکې داسې ډېر مذاهب چې دا د یونانو ډېر خدایانو او دا خپل نومونو نو هر یو ته به چې دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي یو پکې وزیر چې دا په ټولو باندې ده نو زه په سوسایټي کې کنه موږ پیدا شوی کنه د 2000 کال مخکې زه مکمل چې هغه روم مذهب په لور ته او بل عقل مذاهب چې په مذهب کې عقل نشي کنه ځکه علي رضی الله تعالی فرمایي عقل پکې چې دی نو موضوع باندې مسله چې دی هغه لاندې مولا پاس بنو چې په تاسو په سوم نو ان شاء الله مخکې وزو کپل هو نو زه به تاسو ډیر خبرې مخامخ کوم چې هغه ټول د عقل خلاف دي صحیح د فطرت خلاف دي ټیک دي او هغه ډیر مسایل چې هغه راځي نو یو مذهب چې هغه د عقل خلاف دی دا ټول میتالوجي کنه چې لکه زه بس مثال تاسو ته درکم چې نبی له صلوات والسلام په یو شپه کې چې معراج ته خته د اسمانونو سیري کله بیت المقدس ته یو نو عقل خلاف ده خو چې مسلمانان مني او عقیده ده قرآن کې ترغلي په خپل د دې وټنس مطلب د دې هغه مشاهده چانو نبی له صلوات والسلام چې مطلب په خپل دا خبره کړه نو صحابه هم نه ولې چې هغه ایمان په نبی له صلوات خبره کنه دا څنګه دي نه چې نو تاسو نو مثلا داسې چې عقل خلاف دي کنه نو مذاهب چې ټول دي د عقل خلاف دي او بل عقل د شوم ما په دې معاشره کې وشو چې دا غي جدا یو سماج دی جدا یو رواج دی جدا تور طریقې دي نو هغه په هغه سيزون باندې یقین جوړ شي متصل کنه نو تاسو دا خبره چې هر انسان هغه په فطرت اسلام پیدا شوی نو دا خبره مشکل دي کنه منل په سماج نه وي دا هغه تاسو خبره او جواب درکو چې زکات غوړي کېدي شي بالکل تاسو دا کلیپ ما اورید تاسو دا ویل چې د نور مذاهب هم د سپریم ګارد تصور موجود دی او دا غینه لاندې چې کوم د نور دوی د تاسو دا د کلیپ کې څه خبرې کړې تاسو ویل چې عقل ته د کوم څه اعتماد ورکړي هغه مني لکه دا عقل نه دی دا انسان ضمیر مني عقل څه ته وایي او اما العقل هو قوه لنفس بها تستعد للعلوم والادراكات عقل چې دا یو قوت دی چې د انسان په نفس کې موجود دی دا د علوم او د ادراکاتو په ذریعہ سره پیژندل کول شي نو عقل جدا سیس دی او نفس جدا سیس دی دا انسان د خپل ماحول نه چې متاثر کیږي دا د عقل په وجه باندې نه کیږي دا د خپل نفس په وجه کیږي د عقل په وجه باندې چې شنو الله رب العزت دا ټول مسلمانان چې دا ټول انسانان دای په فطرت اسلام پیدا کړی دي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله رب العزت دا ټول انسانان په فطرت اسلام پیدا کړی دي او دې باره کې تایید حدیث مبارک هم دی لکه كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الله رب العزت دا ټول انسانان په فطرت د اسلام سره پیدا کړی دي خود د پلار یا مور پر مثال د اسلام نه وړي البته الله رب العزت په دې کې استعداد د اسلامي هدا چې دا صحیح عقل استعمال کی نو عقل د وجنه انسان نه کیږي انسان د خپل ماحول د وجنه یعنی پر مثال د عادت د وجنه څه شي د عادت د وجنه حالکه کچرته د عقل په وجه او عقل په وجه سو اسلام ته نه راوړي نن ډېر خلک لکه دا منلي خبره ده چې تاسو وګورئ چې اسلام په دنیا کې تیزی سره چې کوم مذهب خوريږي هغه اسلام دی که چېرته انسان د عقل په وجه اسلام ته نه راتلی نو بیا دا کافر ولې راځي نه دا کافر چې راځي د عقل سوچ کې فکر وکړي چې لکه تاسو وګورئ دا پاک دین داسې پاک د ژوند تیرول اصول په یو مذهب کې نشته لکه زما تاسو خبره چې دا د مذاهبونه د زما خبره چې اول د الله په ذات کې چې موږ الله ومنو چې الله شته بیا په مذاهب بیا وروسته خبره کوم بیا تاسو دا چې موږ ماشومان پر مثال شیشه کې والدې راولو نو دا وجه ده چې ماشوم باندې دا هم نشته مکلف نه دی دا مکلف کله چې دا بالغ شي د عقل پوره شي نو بیا داسې شي پر مثال بیا د الله تاسو کوي د ماشوم نو تاسو نه کیږي تاسو به دا خبره وکړئ چې معاشره کې انسان در سلوخ کار تیر کی بالکل انسان در سلوخ کله معاشره کې تیر کی پکار دي چې بیا تاسو کی دا سوچو کې فکر وکړي چې لکه دا په باره کې راځي تفسیر قرطبي او حواله یو ذکر کړی دا واقعا د هارون رشید په زمانه کې یو يهودي لکه تاسو دا خبره وکړه چې انسان په معاشره کې در سلوخ کله عمر تیر کی نو هغه بیا نشي راوتلې نه دا خبره صحیح نه ده زه تاسو راځم چې انسان صحیح د خپل فطرت مطابق د خپل عقل استعمال وکړي نو دا بروزي او تاسو نن دا وکړه په ټوله دنیا کې وګورئ په مذاهبو کې وګورئ چې اصل کتاب چا سره موجود دی اصل کتاب الحمدلله موږ سره موجود دی چې قران کریم په کومه ژبه کې نازل شوی هغه ژبه محفوظ ده هغه مفهوم محفوظ دی شان نزول محفوظ دی دغه شان کې پسینو کې محفوظ دی دا یو لکه زه تاسو بایبل خیمه په بایبل کې یو بایبل یو سری کړی بل بایبل بل سری کړی الفاظ پکې بدل دي په دنیا کې چې وګورئ چې کوم کتابونه په کوم ژبه کې نازل شوی دي هغه موجود نه دي سوا د قران کریم نو مذاهبو کې زموږ خبره ده زموږ خبره چې دا اصل کې په دغه کې دا څو ورته په الله کې چې الله دوی چې الله موجود دی نو بیا به موږ د مذاهب خبره کوو چې په اسلام ولې په حق دی د اسلام نه مخکې لکه د یونان کوم چې قدیم فلسفه نو قدیم فلسفه چې هغه ماده هم قدیم ګڼله هغه ویلي ماده قدیم ده او د خدایانو تصور زیات پکې هم موجود بالکل خو د دې مقابله کې د توحید مذهب هم موجود چې هغه د عیسی علیه السلام د عیسایت په شکل کې یا يهودیت او هغه مخکې نور مذاهب د آدم علیه السلام نواله تر اوسه پورې د حق او د باطل د معرکه موجود ده دا دنیا الله رب العزت امتحان لپاره پیدا کړم داسې ده که چېرته امتحان پکې نه وي کنه نو بیا به خوند به سوي د دنیا دا وګوره یو انسان د الله نه انکار کوي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا وانا مخلون کله چې ته مجرمانو سرونه کته کړی وي دوی به چې الله مونږ لري موږ واپس دنیا ته ولګم موږ باندې عمل کوو ور الله رب العزت د دنیا پیدا کړې او ما خلق الجن والانس الا ليعبدون خپل عبادت لپاره موږ ته ګوره خپل ذمہواری خود لیدا
چې الله رب العزت وایي چې تاسو ما پیدا کړی د خپل عبادت لپاره، نو اوس د عبادت لپاره اوس یو انسان د ډېرو خدایانو تصور پېښ کوي، دا د عقل هم خلاف دی. بیا تاسو ویل چې زه په هغه وخت کې ما به څه کول، نو تا به خپل عقل نه کار اخلي. دا دومره عقل غونډه کې پاک چې الله درکړی دی، نو خو به ته هم صحیح کار اخلي کنه. بیا تا ویل چې یو مذهب هم د عقل نه خلاف نه دی. نه، ټول مذاهب چې راشه دې درته خیم د اسلام نه علاوه دا نو ټول مذاهب د عقل نه خلاف دی. اول د عیسایانو دا خبره د لخمه چې دوی وایي چې خدای پاک د عیسی علی السلام د خدای زوی دی، نو دا خدای پاک دونه کمزور دی چې یو زوی دی. دا عقلي خبره ده. ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت کړی دی چې دا د ما زوی دی، دا د مریم زوی دی. نو الله رب العزت نه زوی ته احتیاج لري. الله رب العزت قرآن کریم کې موږ ته وضاحت کړی، قل ورته وایه قل هو الله احد، وایه چې الله یو دی، الله صمد، الله بېنیاز دی، لم یلد ولم یولد، نه څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی. نو دا مذاهب د عقل نه خلاف دي. دا شان د یهودیت هغه وایي چې عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، دا د مذهب د عقل نه خلاف دی. د هندوانو مذهب دی چې څلور پر مثال څلور سړي دی یوې ښځې سره نکاح وکړي، دا د مذهب د عقل نه خلاف دی. دغه شان د هغوی په مذهب کې دا د تثلیث عقیده دا د عقل نه خلاف دي. نور مذاهب د اسلام نه چې څونه دي دا د مذهب نه خلاف دي. بالکل په مذهب کې چې د عقل نه چلیږي. د مذهب خبرې چې دا ته وایي چې دا خلاف عقل دي، خدا ماورای عقل دي. ګوره خلاف عقل او ماورای عقل کې به فرق کې. تاسو به د معراج واقعه ذکر کړل چې دا معراج واقعه چې دا خلاف عقل ده. خلاف عقل څه ته وایي؟ د خلاف عقل وضاحت پکار دی. یو وی خلاف عقل او بل وی ماورای عقل، په دې کې فرق څه دی او کنه څه دی؟ یو څه به ماورای عقل وي، خدا به د خلاف عقل ښکار کیږي، نو د دې وضاحت پکار دی. لکه د خلاف عقل وضاحت موږ داسې کوو. خلاف عقل څه ته وایي؟ خلاف عقل دې ته وایي چې هغه څیز په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود وي. کله داسې څیز په باره کې څو خبر ورکړي نو هغه غیر عقلي وي، او کله داسې څیز په باره کې خبر ورکړي نو هغه څیز به بیا رد کولی شي. اوس پر مثال دا اوس خلاف عقل خبره ده چې یو انسان وایي چې وروره په پلان کې ځکه شپه هم ده او په پلان کې ځکه ورځ هم ده، دا خلاف عقل ده، دواړه نشي جمع کېدی. دغه شان د دا د دې ناممکن کېدو باندې موږ سره دلیل عقلي موجود دی چې یو ذکر شپه هم یو ذکر ورځ هم وي. باقي چې الله رب العزت دا ستا عقیده او زما دا نظریه ده، زموږ دا نظریه ده چې الله رب العزت د کن فیکون سره ټول دنیا پیدا کولی شي. نو نبی علیه السلام دغه ته نشي بوتلی، بل په دنیا په عدالتونو کې چې یو خبره ثابتېږي په ګواه سره ثابتېږي. دا خو لکه د ټولې دنیا انسانان مني. د نبی علیه السلام نه رښتونی سړی څوک هم نه دی تېر شوی په دنیا کې. ته د نورو مذاهبو والا کوې، زه به درله حوالې پېښ کړم. هغوی هم وایي چې نبي علیه السلام رښتونی و. اوس یو رښتونی سړی تا ته وایي چې ما دا زه په خپله باندې معراج ته تللی یم، نو ته به د ده نه انکار په کوم دلیل سره کوې؟ پکار دی چې ته به د دې مقابله کې دلیل عقلي پېښ کړي. ته وایې چې دا خلاف عقل، نه، دا ماورای عقل خبرې دي. د ماورای عقل او خلاف عقل دې کې وضاحت دا انسان له پکار دی چې دې کې دا دهریان چې دې کې دوکه کېږي، دوی د ماورای عقل ته به خلاف عقل وایي. ویل دا زموږ په عقل کې نه راځي، ستا په عقل کې به څه راشي؟ دوی وایي چې داسې یو ونه به چې هغه نه به زر کاله دغه تاویږي یاس تاویږي. نو چې الله رب العزت یو وړه ونه پیدا کولی شي، ګټه نه شي پیدا کولی. خلاف عقل دې کې څه دي؟ خلاف عقل په دې کې نه دي، دا ماورای عقل خبرې دي. بل موږ له دا ماورای عقل ولې ښکاري؟ تاسو وایئ که نه دا خلاف عقل دي. نه، ماورای عقل موږ له دا خلاف عقل نه دي، دا ماورای عقل دي. او موږ له دا ولې موږ د عقل کې نشو راوستلی چې موږ د ده نظیر نه دی لیدلی. ګوره په دنیا کې د هر څیز موجود کېدل دا غیر عقلي نه دي، بلکې اکثر څیزونه پکې په ماورای عقل وي. نو کوم څیز چې زموږ په عقل کې نه راځي، اوس هلنګ ګوره زه تا ته دا وایم د دې ځمکې دوه قسمه ګردش کوي. اوس دا تا لیدلې ده، ما لیدلې ده. اوس ساینسدانان وایي، نو د ساینسدانانو په خوله باندې چې ته یقین کوې، دغه شان د پیغمبر په خوله باندې به یقین ولې نه کوو؟ لکه دغه شان دا د ځمکې دا د سمندر اوبه دا د سپوږمۍ د کششي ثقل په وجه باندې شاربل کېږي. اوس دا خو نه تا لیدلې ده او ما نه لیدله، دا نو دا ته څه منې؟ دا ته څنګه منې؟ خو ته بل په خبره باندې یقین کوې. دغه شان دا ځمکه 29 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره روانه ده. دغه شان د انور چې دی دا د خپل مرکز نه ګیر چاپېره په تقریبا 240 کیلومتر فی سیکنډ یا 249-50 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره روان دی سفر کوي. اوس دا خو نه تا لیدلې او نه ما لیدلې، او دا هم خلاف عقل وایي. نو ته وایې چې د ساینسدان په خوله باندې ته یقین کوې، حالانکې د ساینسدانانو خبره نن یو شان وي سبا بل شان وي. نن مخکې د نظریه وه چې ماده قدیم ده، اوس وایي چې ماده حادثه ده. نو ته به د چا منې؟ نو ته به وایې ټیک ده چې دا څه دي، دا ماورای عقل خبرې دي، دا زما په عقل کې نه راځي، خو دا خبره ټیک ده. دغه شان د معراج واقعه چې ده یا د اسلام نور څونه عقاید چې دي، دا ماورای عقل دي، دا ستا په عقل کې نه راځي. عقل کې ولې نه راځي؟ چې موږ یې نظیر نه دی لیدلی. چې کله موږ دغه نظیر دغه کړو، نظیر موږ ولیدلو، بیا به زموږ په عقل کې راځي. زموږ خو د دنیاوي عقل دی، ګوره دا یې ساتئ، زموږ دنیاوي عقل دی، په دې کې به دنیاوي خبرې راځي، د دنیا متعلق به پکې راځي. اوس بل مذهب چې دی دا مذهب غیر مادي څیز دی. اوس په دې مادي څیز باندې غیر مادي څیز ته هېڅکله نشي معلوموي. ته به په غیب باندې ایمان راوړې. الذین یؤمنون بالغیب، د غیب ایمان الله ته په دې وخت دی په ورځ د قیامت خو به بیا دوی وایي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا ونکون من المؤمنین. کله چې دا وایي انسانان د جهنم په غاړه باندې ودرېږي، دوی به وایي چې الله موږ بس ولیدلو دا ولو اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا کاش موږ دا کړی وی نرد ولا نکذب. موږ واپس کړی الله، موږ بیا صحیح کار کوو، موږ پر مثال بیا به موږ غلط کار نه کوو، بیا به موږ ستا د احکاماتو دا کوو. نو دغه د غیب ایمان الله ته خوښ دی. ځکه چې ګوره دا د جنګ عظیم دی، موږ نه دی لیدلی. دغه شان دغې نور څومره د تاریخ خبرې دي، دا خو موږ نه دي لیدلي. اوس سکندر اعظم تېر شوی دی، سکندر اعظم خو ما نه دی لیدلی، خو د خلکو په خبرې منو. اوس د پیغمبر چې کوم رښتونه دی چې د نبي علیه السلام اول چې کله دعوت ورکړو قریشو ته، اول ورته خپل ځان پېښ کړو، لبثت فیکم عمره، ما په تاسو کې عمر تېر کړی دی. وایي زه تاسو څنګه ومنلم؟ ټول ورته ویل چې ته صادق یې، ته امین یې. نو صادق او امین سړی چې وایي چې زه معراج ته تللی یم، د دې نه انکار کول خو دا خلاف عقل نه دی، دا ماورای عقل خبرې دي او په ده باندې به ایمان راوړي. د پیغمبر په خوله باندې چې ما جنت منلی دی، ما جهنم منلی دی، چې ما الله منلی د پیغمبر په خوله باندې، نو زه به د پیغمبر په دې خبره څنګه ایمان نه راوړم؟ ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه د الله کوم مقام ورکړو چې هغه یې تصدیق وکړو بغیر د دلیله. ولې چې موږ په ایمان راوړلی دی چې زه په ایمان راوړم، نو زه به د هغه بل په ټول عمر کې نبي علیه السلام چېرته دروغ نه دي ویلي. نو چې دروغ یې نه دي ویلي، نو د معراج واقعه دا صحیح ده، دا ماورای عقل ده، خلاف عقل نه ده. صحیح ده سپریم کارو او دا مفتي صاحب دغه خبره ماته څه وکړه چې په قدیم روم کې دا و چې زیوس چې دی هغه د ټولو خدای و. صحیح ده سپریم کارو او دا باقي نو څومره ګاډ چې هغه پیدا کړي، خو ګاډ به ته ځکه وایي چې هغو سره خدایي طاقتونه هر یو ته جدا جدا ګاډ چې دی هغه میلاو شوی و، ساین شوی و، که نه دي. نو دغه تصور په اسلام کې نه دی، خو په جدا الفاظو سره دی. پوهېدلې؟ او د دې نه علاوه تاسو د هندویزم مثال راکړو، څنګه چې تاسو دغه درې خدایان دي او هر یو ته جدا جدا دغه چې دی هغه مطلب ساین شوی دی، کار څوک کوي څوک کوي، که نه دي. نو دغه خبره چې راشي په اسلام کې
کنه فرشتو د الله تعالی جبرائیل علیه السلام شو میکائیل شو یا اسرافیل شو علیه السلام د مختلف دغه الله تعالی چې ورکړي چې تو بدا کې کنه خدای دا کتنه ولا ورکړي زګا دې کې راځي چې دا جبرائیل علیه السلام شپږ سو وزري کوم خو دې مکمل دنیا چې مشرق د مغرب پورې دا په لپیټ کې ورته نو دا خبره تاسو د بل د دې نه بعد مینه مته خبره چې قدیم روم کې مسیح شو هغه ټول ځای په خپل پیدا کړو خو ګارډز به وته وي چې چاته په سايډ نه چاته وي چې دا انوبیس وي او دا مختلف ګارډز کنه تاسو دې کلیپ کې دا وضاحت وکړو چې دا نور مذاهبو کې د یونان قدیم چې کوم فلسفه او د یونان چې کوم دیوتا دي اما ذکر کړی د کتاب کې زما ځول نه پریدم د دولسو د هر یو لپاره خپل او تاسو ویل چې په اسلام کې هم دا شته چې ملائکه لپاره قدرت نو اسلام خو د یو خالق وضاحت کوي کنه سورۃ اخلاص خو دې کې مکمل وضاحت موجود دی ورته وایي چې الله یو دی الله بنیاز نه چانه پیدا دي نه څوک پیدا دي دا شانته کې سورۃ هود آیت نمبر 50 کې هم انبیاء کرام با خپل قوم ته ویل قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اے قوم تاسو د الله عبادت وکړئ چې د نه علاوه بل خدای نشته دا شانته کې انبیاء کرام تاسو کولو د خپل امتیانو چې تاسو د الله په اړه کې شک کوي قالت رسولهم افي الله شک فاطر السماوات والارض آیات تاسو شک کوي د الله رب العزت په اړه کې چې دا پیدا کړی اسمانونو زمکې دي دا شانته کې نو ډېر آیاتونه دي الله رب العزت ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا الله رب العزت څوک چې زموږ د آیاتونو کې کوواله کې زموږ د آیاتونو انکار کوي موږ نشي پټېدل دا شانته کې الله رب العزت په قران کریم کې وضاحت کړی دی قران کریم کې الله رب العزت وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولقد خلقناكم ثم صورناكم دا شانته کې الله رب العزت هر څه پیدا کړی دي الله رب العزت جو دی او په دې باندې ماته تمکه عقیده دلایل بیان کړو ان شاء الله نور هم ته بیان ولې شم په دې باندې ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون آیا دوی بغیر د خالق پیدا شوی دي آیا دوی بخبل ځان پیدا کړی دي نه خالق یو دی کا نور مذاهبو کې هڅه خبره اول الله دا کنه چې الله رب العزت یو دی او بیا مذاهبو کې چې اسلام ولې غوړه مذهب دی هغه به جدا موضوع ته ما ویلو چې پر مثال په ټول مذاهبو کې ورسي الحمدلله د اسلام یو مسله نو دغه خلاف ده نه د عقل خلاف ده او نه د فطرت خلاف ده او نه د خلاف عقل ده البته ما وراء عقل خبرې دي او د ما وراء عقل خبرو کې زمونږ عقل نه چلیږي ولې نه چلیږي چې زمونږ عقل دنیا دوستانو تاسو دا کلیپونه اوریدل د اخري کلیپ کې دا ویلو چې د اسلام کې هم د ملائکو په باره کې وایي چې قدرت حاصل لري مونږ خو ملائک مخلوق ګڼو خالق نه ګڼو خالق خو یو دی انور مذاهب چې دی هغه عبادت کوي د ملائکو یا د څوک د انور عبادت کوي څوک د سپوږمۍ عبادت کوي څوک د ستورو عبادت کوي مونږ خو خالق دی یو الله عبادت کوو او مونږ خو الله سره شرک هم نه کوو نو زمونږ په نورو مذاهبو کې فرق هم دا چې مونږ د توحید الحمدلله پلار روانیو منګه موحدین او نور مذاهب والا چې دي هغه مشرکین دي نو دې مرګري سره ان شاء الله زمونږ نور خبرې هم کېږي وختن په وختن به تاسو ته شیر کوو دا تاسو ورو تاسو علم کې به هم اضافه کېږي او دا خبرې مخکې شیر کوئ جزاک الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین